چې کله دویم کال شو د هجرت نو تقریبا علی شیر خدا رضی الله عنه عمر 25 سالو 25 کلو د مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ناسته دا حدیث علامہ ابن سعد په الطبقات الكبرى چې هغه ته طبقات ابن سعدم ویل کیږي باغی کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی او سعید ابن مسیب دا راوی دی هغه روایت کوي ایمن صحابیه دا نبی علیہ السلام په کور کې خادمه پاتې شوی دا رضی الله عنه دا هغه شخصیت دا چې حضور مبارک وړي امتیاز مبارک یې اسکلی وی او حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې تا د زما د امتیاز مبارک څخه بدبوئی وغیرہ یعنی نه محسوسه ده ورته فرمای قسم دی رسول الله مبارکه چې ما په غلوقي باندې خله کې خدا ما ته د مشک د عنبر نه زیاته خوشبوئی محسوسه ده او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې لیکلی دي چې د دې مبارک یا برکت په یو قول باندې په خاندان کې به تر 200 کلو پورې چې ماشوم پیدا شو 200 کلو پورې یعنی 2 پیړیو پورې هغه ماشوم نبم د مشک او د عنبر بوئی ته دومره د حضور علیہ السلام داغه بولو مبارک و برکت ته اور ته فرمایي ځا ټول عمر په پتا باندې د معدې بیماری ناراضي دغه ایمن نے روایت کی سعید ابن مسیب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې آتانی جبریل علیہ السلام اے علی رضی اللہ عنہ راشا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اس راغلو الله جل جلاله طرفنا اور اتوی فرمائے لاړشا نبی علیہ السلام ته فرمایا چې ته علی شیر خدا ته فرمایا او هغه خبره یادار وړی دا چې زما رب فرمایي چې ستا لور مبارک فاطمه الزهرا سلام الله علیها اغاز ما په اسمانونو کې د څلويخت زره فرشتو په موجودګۍ کې په اسمانونو کې د اغي نکاح ما په خپل باندې علی شیر خدا سره تړلې ده ما پخپل باندې تړلې ده 40,000 سلويخ زرا فرشتو ما په هغه باندې گواهان جوړ کړي دي 40,000 جبريل عليه السلام راغلی رب میں فرمائی مولا په اسمانو کې نکاح تړلې ده یا رسول الله مبارک لاړ شخ په لور مبارک نکاح پزمکه باندې تم علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره وته دومره لوی شخصیت ایمن فرمایي چې کله نکاح وشوا په اسمانونو کې رب تړلې ده نبی علیہ السلام ته حکم کړی تیم پزمکه باندې او تړه ما هو التسلویغ زره فرشتي گوا کړی دی په دې باندې ایمن فرمایي حدیث کې طبقات ابن سعد من اهل سنت و جماعت کتاب دې معتبر شخصیت ته هغه فرمایي چې ایمن فرمایي چې کله نکاح وشوا نکاح حضور مبارک علی شیر خدا مبارک کور لراغی فاطمه الزهرا مبارک یا راوړه علی شیر خدا سے پکور کی یقینا ولا د مبارک مر سره پخپل راغی زکه ډیره پګرانه و سبوی الفاطمه بدعه مني فاطمه مبارکه زما د زړه ټوکړه د پیغمبر علی السلام فرمایي دومره پګرانه و او سیدہ نساء اهل الجنه د ټولو د زنانو سردار به په ورځ د قیامت او په جنت کې لوی شخصیت عفیفه طاهره زاهده عابده مخدومه نبی علیہ السلام وی چراغی په دروازه باندې دروازه وټکولا ورته فرمای یا اخی از ما رورا علی شیر خدا ته ما ته اجازه شتا ز درشم ورته فرمای راشه ورته وای چې زما بچی راغلی نکاح شوی ته زر لا شاغه ته حاضری وکړه زکه دا به د يهودو طریقې دا وسه مونږ تاسو دا طریقه کو ډیر لیټ په دغه شپه باندې چې کله ناوی کور ته راوړی شي نو ډیر لیټ انسان کور ته ځیاغه 1 بجه 2 بجې دا د يهودو طریقه ده حضور علی السلام مبارک ماته فرمایل وختي لا شزر لا شه ایمن فرمایي چې زم ولاړم چې ما ورته فرمایل یا رسول الله مبارک استا رور دلته څوک دی چې تا وی چې یا اخی ورته فرمایي علی رضی الله عنه زما رور دی کنه ورته فرمایي ایمن
چې اوس خو ستا خپل لور مبارک نکاح هغه سره وکړه نو خپل رور سره خو څوک د بچی نکاح نه کا دا تا څنګه رور دی او ام ایمن رضی الله عنها بس علی شیر خدا د زما رور دی ورته فرمایي ته په دې کې دا مو وایې چې زما هغه رور دی چې کوم رور سره نکاح د چا نه جایز او چې دا غي نه پس یې څو وي یو لوخه راوړی حضور علی السلام مبارک د الفاظ واوري لوخه راوړ خپل پاک لاسونه مبارک یې پاغ لوخي کې په اوبو باندې وینځل او بیا وی چې علی شیر خدا تی وی چراشه دغه لوخي دغه اوبیا اول په مخ باندې ولا واچولې بیا یو له په اوګو باندې واچولې په کتفین باندې حدیث کې راځي بیا فاطمه الزهرا تی ما بچیم را ولا ام ایمن فرمای چې بالکل کپڑا کې دا سراتاو فاطمه الزهرا یو لوی شخصیت و اگر اعلی حضور مبارک پاغه باندې د دغه ابو چړکاو بیا څورته ورته فرمای فوالله خپل لور ته مبارک تا ما د الله باندې قسمی چې ستانی کا ما په خپل خاندان کې ټولو نه بهتر شخصیت سره کړي دینه بهتر شخصیت د زما په خاندان کې هیڅ څوک نشته ورته فرمای ټولنا بهتر شخصیت زما په خاندان کې فوالله ما په الله قسمی چې زما په خاندان کې دنه بهتر شخصیت څوک نشته ورته فرمایي دا ام ایمن فرمایي رضی الله عنها چې زب په خپل باندې موجود ما چې دا خبره رسول کریم آقا علیه الصلاۃ والسلام وکړه